اسفل منکم کله چې تاسو په دې طرف کې وي او هغه کفرون په ابل طرف کې وو او قافله تاسو نه لون دیوا ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا که تاسو خپل منځو کې اوله وعده کړی و نو په وعده باندې پر کېدلو کې کېدای شي د تاسو اختلاف راغلی و خو لیکن الله رب العزت فیصله کړی و چې کوم کور کې دون کدا څنګه وشي ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم سچوک هلاکیږي چې هغه دا حجت او دلیل قائم کېدل نه بعد هلاک شي او سچوک جمدای اوسېدل غوړي هغه دا دلیل واضح کېدل نه بعد جمدای شي وان الله لسميع عليم بشک الله تعالی اوریدونکو هر چیز نه خبر ده يدريكهم الله في منامك قليلا کله سو الله رب العزت تو ته په خوب کې هغه کام در وخیلو ولو اراکهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم او کاغوی ډیر در خیلی و نو تاسو به بوزدل شي و او خپل منځو کې به معامله د تنازع شکار شي و او لیکن الله رب العزت تاسو محفوظ وساتله انه علیم بذات الصدور بشکل الله تعالی د سینور زنون خبر ده واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا هغه وخت یو کې څکلای هغه تاسو ته د تاسو په نظر کې کام درتا کړلو د جنگ په ټیم کې او تاسو دی هغه په نظر کې کام وخیاله سو الله تعالی فیصله وکي د اخکور کوم کور کې دون کدا ویل الله ترجع الامور الله طرف ته اټول معاملات رجوع کوي او واپس کوي سي اردو کې ترجمه کوم اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا उस वक्त याद करो जब तुम इस तरफ थे और कुफार उस तरफ थे और काफिला नीचे की तरफ था और अगर तुम आपस में वादा कर लेते तो वादे के पूरा करने में इख्तिलाफ वाक़े हो जाता लेकिन अल्लाह ताला ने जो फैसला किया था उसका हो जाना अल्लाह को मंजूर था लियहलिक मन हलक अन बय्यिनतिन व यहया मन हय्य अन बय्यिना ताकि जिसे हलाक होना है वो क़याम हुज्जत के बाद हलाक हो जाए और जिसने जिंदा होना है वो क़याम हुज्जत के बाद जिंदा हो जाए व इन्नल्लाह लसमीउन अलीम बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है इद युरीकहुमुल्लाहु फी मनामिका क़लीला उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला आपको ख्वाब में उनकी तादाद थोड़ी दिखा रहा था वलौ अराकहुम कसीरन लफशिलतुम वलतनाज़अतुम फिल अम्र वलाकिन अल्लाह सल्लम और अगर अल्लाह ताला तुम्हें उन्हें ज्यादा दिखा देता तो तुम बुज़दिल हो जाते और मुआमला और आपस में तनाज़ो में पड़ जाते लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें बचा लिया इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर बेशक अल्लाह ताला सीनों के राज जानने वाला है व इज़ युरीकुमुहुम इज़ इल्तक़ैतुम फी अयुनिकुम क़लीलन व युक़ल्लिलुकुम फी अयुनिहिम लियक़ज़ी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला तुम्हारी नजर में उन कुफार को थोड़ा करके दिखा रहा था जंग के वक्त और तुम्हें उनकी नजर में थोड़ा करके दिखा रहा था ताकि अल्लाह ताला ने जो फैसला किया है वो हो जाए व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर और अल्लाह की तरफ तमाम मामलात को लौटना है दायतुन मनन زیات ځکه ویلو چې دغه اټول کې یو مضمون دا او هغه مضمون دا د جنگ نقشه جنگ بدر چې کوم میدان کې شوو د هغه میدان نقشه الله رب العزت وضاحت کوي دا تاسو ته مو دا خبره کړې و چې دا قافله چې کوم د شام نه روانه دا تقریبا نقشه د سیوا چې لکه فرض کې دا مکه ده او دا شام ده او د مدینه دی ځای کې و نو د مکې نه هغه نه شام نه قافله د سره روانه و نو دی ځای کې بدر ده دی ځای کې د مسلمانانو هغه نه وتروغلل چې د قافله وای خو دا غوڅ کوم دا کنه هغه قافلې نه بعد شول د غوڅ سمندر سره لګ کوم ځای کې بدر ده هغه نه څټه دی ځای کې سمندر ده د سمندر کناري باندې هغه لوړل مدینه ته ورسېدل اوس لکه دا مکه ده او دا مدینه ده نو د مکې ولا روغلل د میدان کوم دا د بدر میدان ده نو هغه روغلل د میدان په دغه کناري کې شولو او دغه مسلمانانو روغلل دغه په دغه کناري شولو نو دته الله رب العزت دې کې فرمایي چې اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى دنیا نږدې ته یي چې تاسو یې نږدې په کناري باندې شولې یعنی اخ سیر ته شولې چې کوم مدینه ته نږدې وتا او هغه چې د مدینه کوم وره او یعنی د بل سیر نو الله رب العزت دې کې نقشه بیان کړه چې د جنگ نقشه دا و اوس الله تعالی فرمایي چې ورک بوسفل منکم او هغه قافله چې کومه ده کنه هغه میدان بدر نه لون دیوا د ساحل سمندر کوم ځای کې هغه دا ریډ سی دا بحیره احمر دا نو بحیره احمر سره کناري کې ابو سفیان خپل قافله وبسله
الله تعالی فرمایي چې ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد. کچېرې تاسو خپل منځو کې مخکینه وعده کړی وای نو کېدای شي چې وعده ته تاسو نه ورسېدلی. اوس د دې مطلب څه دی؟ د مطلب دا ده سو الله رب العزت اسباب داسې برابر کړل سو دا جنگ په نیات باندې مسلمانان وروتلی نو الله رب العزت داسې اسباب برابر کړل چې مخکینه دوه فریق سره نه کو خبر سره جنگ کېدون کړه. نو الله رب العزت اوس فرمایي چې کچېرې تاسو مخکینه خبر وا نو کېدای شي چې دا جنگ نه وشوه او د مو مرضي دا وا چې دا جنگ وشي. اوس مفسرین دا فرمایي چې یاره د جنگ که تاسو مخکینه خبر وا نو الله رب العزت فرمایي چې بیا د جنگ نه کېدو. ولې نه کېدو؟ لاختلفتم فی المیعاد کېدو به ځکه نه څه مسلمانانو ته څه دا پاته لګېدلي وای چې یاره دغه لښکر چې کوم د هغو دوره ډېر ده نو کېدای شي چې نه مسلمانانو دا خدشات د هغو ذهن کې وای چې یاره موږ خو تیارۍ سره نه یو وتلي ځکه دا مسلمانان خو چې کوم د دې کفیلې په نیت وتلي وو 313 کسان او نه داسې خوش تیاري کړې وه. نو بهرحال حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت د مخکې آیتونو کې د 2 آیتونو کې اندا خبره ده چې الله رب العزت پیغمبر علیه السلام ته خوب ور وښیل. اوس دا خوب یې کله ولیدل؟ ځینې مفسرین خو دا فرمایي چې کني میدان بدر کې مچټ آیتونو کې ویلو چې په سبعي باندې چې کوم جنګ کېدلو نو هغه په شپې باندې ډېر بهترین خوب پیغمبر علیه السلام او د هغه لښکر پیغمبر علیه السلام خپل په عبادت کې مشغول خو لښکر ډېر ښایسته خوب وکړلو، ښه دروند خوب یې وکړلو، سبعي ټول حشاش بشاش وو. نو دې موقع کې پیغمبر علیه السلام دا خوب ولیدل او ځینې مفسرین دا فرمایي چې دا کېدای شي چې دا مخکې ولیدل شو د میدان ته یا جنگ بدر میدان ته یا رسېدلي نه وو. هغه ځای کې پیغمبر علیه السلام دا خوب ولیدلو او په هغه خوب کې په تعداد کې کافرون ډېر کم وښیلی شو پیغمبر علیه السلام ته. پیغمبر علیه السلام هغه خوب ورته بیان کړلو. نو اوس الله رب العزت دې کې دا فرمایي چې که دا خوب کې مو ته هغو زیات درښیلي وه نو ظاهره خبره ده حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله خوب ولیدلو صحابه کرام ته یې بیان کړل چې موږ خوب ولیدلو هغه خو ایله کام دي ډېره. نو صحابه کرام خوشحال شول، جذبې کې شول چې بس بیا خو سره جنګ کوو. نو اوس الله رب العزت فرمایي چې که دا مو ته اواله نه زیات درښیلي وه نو ظاهره خبره ده چې تو خو به صحابه کرامو ته خوب بیانولی چې موږ خو داسې خوب ولیدل هغه خو ډېر چې کوم د کر او فر کې دي او ډېر زیات تعداد کې دي. نو مسلمانانو کې کېدای شي چې خپلو منځو کې ځینې کسانو زړه چولی وه چې یاره دومره کسانو سره موږ څنګه وجنګېږو. الله تعالی فرمایي چې موږ ته هغه کام وښیل. اوس دې ځای کې مفسرینو یو اشکال قایم کړی ده چې یاره د نبي صلی الله علیه وسلم خوب خو چې کوم دا که نه هغه رښتیا وي، سچه وي. دا خو چې کوم دا خوب غلط ووتلو، حقیقت کې تعداد زیات وو او مطلب دا شاید چې پیغمبر علیه السلام ته کام وښیلی شو. دا خو نعوذ بالله داسې وایي چې الله رب العزت پیغمبر علیه السلام سره درویغ وکړل څو کام یې ورته وښیلی او د نبي صلی الله علیه وسلم خوب متعلقه دا کانسپټ خو صحیح نه شولو چې د نبي خوب رښتیا وي. نو دې جواب مفسرینو دا ور کړی ده څه یو جواب یې دا ور کړی ده چې دې ځای کې الله رب العزت پیغمبر علیه السلام ته په خوب کې هغه کافرون وښیلو چې کوم مرګ مقدر کې لیکلی و چې هغه به کافر مړېږي. چې کوم وروسته مسلمانېدلو آی پیغمبر علیه السلام ته نه وښیلو. نو پیغمبر علیه السلام ته الله رب العزت حقیقي کوم هغه تعداد و هغه اکچوال تعداد یې ورته وښیلو چې کوم مرګ څو ته راسي به هغو کافرون پاتې کېدو. نو هغه تعداد کې کم نور هغه وروسته اکثر په جنګ بدر کې چې کوم کافرون شریک شوي هغه وروسته مسلمان شو، بیا صحابه کرام شو. نو الله رب العزت پیغمبر علیه السلام ته هغه کسان ښیلي وو، لهذا د پیغمبر په خوب کې څه هغه نه ده. دویم جواب دا ور کړی د مفسرین چې اوس ګوره دې چې الله رب العزت فرمایي چې اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا. قلیل ټکه استعمال شوی ده. د قلیل ټکه چې کوم دا که نه لکه څنګه د کام تعداد دپاره استعمالېږي په عربۍ کې همداسې چې کوم دا که نه د قلیل ټکه چې کوم دا که نه هغه د کمزوري دپاره استعمالېږي. یعنی الله رب العزت پیغمبر علیه السلام ته هغو کمزوري وښیل چې کلي کمزور هغه د لښکر ده. چنانچې مفسرینو دې ځای کې چې کوم دا که نه یو شعر لیکلی ده د عربۍ هغه کې د قلیل ټکه چې کوم دا که نه د کمزوري دپاره استعمال شوی ده. فرمایي چې فإن اراک فی شرارکم قلیلا فإن اکو فی شرارکم قلیلا فإني فی خیارکم کثیرا. یعنی چې که زه چیرې د تو د شریرو خلکو په نظیر کې کمزور یم که نه نو د تو د ښو خلکو د نیکو خلکو په هغه کې نظیر کې زه ډېر لوی مرتبې والا یم. نو اوس دې ځای کې قلیل فإن اکو فی شرارکم قلیلا اوس د قلیل ټکه د کم تعداد په معنی کې نه ده بلکې د کم رتبې په معنی کې ده چې رتبه مقامه ده، کمزور یم. نو اوس دې ځای کې الله رب العزت چې د قلیل ټکه استعمال کړی ده د دې معنی دا نه چې تعداد کې کم ورته وښیل بلکې ورته کمزوري وښیلو. پیغمبر علیه السلام ته چې لښکر ډېر ده خو
هیڅ یې ولا ورانه ده. نو بهرحال الله رب العزت فرمایي چې مو هغه ته کوم دا کنه دا تعدد کې نو پیغمبر اسلام ته الله رب العزت دغه تعدد کې کام وخیل. نو پیغمبر اسلام خوب ته بیان کړو صحابه کرام سره ورشول چې دا خو بس علاقه څوک سون دي. خیر د لخر لوړل هغه ته کله ورسېدلو نو جنگ کله شروع شولو. اوس الله رب العزت دغه کې دعا هغه بیان کړی دي. یو دا چې فی منامک قلیلا خوب کې مدد کام وخیل. د دویم آیت کې الله رب العزت فرمایي ته یریکم مثل تقیتم فی اعینکم قلیلا. هغه کې بیا یو بل معجزه وشوله. هغه دا وشوله چې کله جنگ شروع شو جنگ شروع کېدل نه بعد په غړول سترګو الله رب العزت هغه تعدد وته کام وخیل. چنانچہ عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ متعلق رچی هغه فرمایي چې مو زه کله چې مو جنگ شروع کړلو چې دا کفرون مو ته اله درغنی ولیدل شي چې مو سره څنګه یو کاس ویلوړ چې مو ورته ویل چې دا خو یې راټول 70 یا 90 کسونه نه دي. یی چې هغه ویل چې نه 70 90 نه خو مو د څه اندازه ده 100 کسونه خو دي. نو اندسې د ابو جهل څخه دا کنه هغه چوته ویلو چې دا مسلمانانو غریبون به سره څه جنګي دا خو کام دي چې دی وو خورو قران دي. د وخت کوم دا کنه هغه زمانه کې به څه تعدد خلکو معلومولو نو دی وخ په هغه به معلومولو چې را څو وخوند په ټیم ځون تعالی لای. نو یو وخت کوم دا هغه زمانه کې په 100 کسونه حسابېدو ته سل کسونه کوم دا کنه یو وخت څالور کړل شي پوخ کړل شي نو سل کسونه کړی. نو د ابو جهل مقصد دا و چې کني لا 100 کسونه دي هغه دا ټکا وکړلو چې دا خو دوره دي چې یو وخ خوراک برابر دي چې یو وخ خړای شي یعنی 100 کسونه نه دي دا. نو بهرحال لکه مسلمانانو کفرونو ته په نظر کې کام وچولو او کفرونی چې کوم دا کنه هغه مسلمانانو ته په نظر کې کام وچول دوړه هغه چې کوم دا یو بل ته کام لیدای شي. واجه الله رب العزت دا فرمایي چې دا کور مو ځکه وکړلو چې د مسلمانانو چې کوم دا کنه دغه ته کله تعدد د کفرونو کام ولیدل شي نو دغه به به جګړه سره جنگ وکړي چې بس اله څوک سون دي مکه چې وای هغه کې حالې کې لري کو او د کفرونو چې کوم د علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې د کفرونو ځکه کام وخیلو چې د مسلمانانو الریډي کام خاص یا نور او ته کام وخیلو چې هغه مکه لګي د سسته اظهار وکي و به یې جره واسه ولا ولانه دي سړی څو سره اوس درس هغه کو مکه څلګ مشهور شي. نو هغه کې کوم دا لګه کاهلی او سستی پیدا شولا د دې واجی کوم دا کنه لګه مطلب دا شاید مسلمانانو ته د هغه ته شکست ورکول یا اسون شول. بهرحال الله رب العزت دا فرمایي چې دا جنگ کوم دا مو ځکه وکړل لیقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه. څه دوه فریقو ته بنا ملو نشي. مسلمانانو دا ونه یې چې مو سام جنگ ونه کړل او کفرونو دا ونه یې چې مو په طریقې جنگ ونه کړل. ار دوه ته مدسه اسباب هغه کړلو چې الله رب العزت ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. څه څوک ځون هلاکت ته چي چې هغه یا دلیل او ار څه پسترګو وکسي هغه نه بعد ځون هلاکت ته وچي دي چې حسي هلاکت نه ده بلکې معنوي هلاکت مراده څه کني یو سړی دلیل ار څه وکسي هغه نه بعد د کفر کې پته کېدل غوړي کنه چې بیا سبي بنا نه وي دا ار څه پسترګو وکسي چې مسلمانانو دوره کام مو دوره زیات وو هغه نه باوجود مو ته شکست ملو شو نو څه خو مسلمانانو سره غیبی تکات شو هغه غیبی تکات شو هغه دی الله دا او کا څوک ځون څوک دا کنه هغه جمع دی کول غوړي یعنی اسلام دایره تر هغه غوړي رنوتل غوړي چې هغه ته دلیل واضح ار څه پسترګو وکسي دا فتح وکسي د مسلمانانو کمزوري وکسي هغه نه باوجود دغه فتح مبین وکسي چې هغه پسترګو باندې غړول باندې چې یو طرف ته ډاوټ او د شک خبره نوي واخدان الحمدلله.